أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حضرینو بارنو اوریدونکو مسلمانانو، موږ تاسو دې کې یو دینی غونډه کې راغونډ یو. دې کې د الله د کتاب د درس او تدریس سلسله جاری ده. الله دې جاری ساتي. الله دې د دې مدارس والو حفاظت وکړي او دا مدارس دا د دې مسلمانانو په تعاون کوششونو ستو باندې چلیږي او د دې په تعاون باندې دیکھیے وقت په وخت باندې دا غونډې کیږي. د دې غونډو د کولو څو مقصدونه یو مقصد خدا دی چې ست طلبګار خلق دی د علم په طلب کې دي، هغه خو خپل علم حاصلي. الله دې ولا علم با عمل ورکی. مصدا سے نور عام مسلمانان دي چې هغه دغه فکر نه کړي. نو دې غونډو کې د اجتماعاتو کې هغه ته ترغیب ورکول مقصودی چیرې دا دین زده کول، د الله کتاب زده کول دا زمونږ یو فریضه ده، زمونږ یو حق دی چې موږ دا خپل ذمہواری وګڼو. دیم مقصد دی کې دا مدارس دي، مسلمانان د دې سره تعاون کوي، دا آبادی تعاون کوي، طالب علمانو سره تعاون کوي، نور مختلفو شکلونو کې تعاون کوي. الله دې د دې مال او د دې په مهنت کې برکت واچي چې د الله د دین د پاره لګي. نو هغه تم صدا خودلی چیرې تاسو چې کوم کړهو مهنت کړې دې د خپل مهنت نه مو سزياتي کړې دي، مدارسو مساجدو باندې لګوي. د دې ثمره خودلی شي، نتیجه خودلی شي چې را دې کې دا کار کیږي. په دې کې دومره د الله د دین مهنت کیږي، د الله د دین داعیان مدرسین په دې کې تیاریږي. راغي دا خپل عمل باندې خوشاله شي، هغه نورم د دینه همت سیوا کی چیرې کم کړهو چې مونږ کړې دي، کم مشقت چې مونږ کړې دي، هغه کړهو مشقت بارور دی. نو د هغې نه به نورم محنت او کوشش په خپل کار کې وکړي. الله دې ټولو مسلمانانو له توفیق ورکړي. نو د دې اجتماعاتو د دې غونډو دا مقصد وي، پکار دا ده چې مونږه خبره پوره وړو اخره پورې. زمونږ د بار مېلمانه راځي، انشاءالله هغې به تفصیلي خبرې کوي او کومه خبره واورېدلی شي چې هغه د فکر سره د ځان سره یوړلی شي. د مدارسو کې دوه قسمه علمونه دي. عالمانو ته پته ده، عام عوام وروڼه طالب علمان دي، هغې سره خبره کوم. یو ته علوم عالیه وي، اعلی ذریعې ته وي، د یو شي په ذریعه باندې یو مقصد ته ځان رسول. په مدارسو کې یو علوم عالیه ویل کېږي چې هغه د قرآن او د حدیث
خدمت کوي د قرآن او د حدیث د علم په حاصلولو کې داغه خاص کردار دی صحیح پورا علم بغیر داغه نه حاصلېدل د عجم خلقو د پاره ناممکن دي نو دی وجنا دغه علوم عالیه صرف نحو ادب وغیرہ علوم په مدارسو کې ویل کېږي چې داغه عام طور سره اتو درجو کې مخکې درجو کې دغه علوم عالیه ویل کېږي دویم قسم علوم په مدارسو کې ویل کېږي چې هغه ته علوم عالیه وي عالی علوم اوچت علوم یا مویا مقصدی علوم چې د دې مدارسو د جوړولو کوم مقصد دی د کوم علومو لپاره چې دا جوړ شوي دي هغه علم شرعي دی نو هغه علم شرعي د هغې دوه حصې دي دوه شعبې دي یو قرآن کریم دی چې هغې ته وحی جلي وایي وحی مطلوع ورته وایي دویم احادیث مبارکه دي چې هغې ته وحی خفي یا وحی غیر جلی یا سنت دا مختلف تعبیرات دي دا دواړه علوم عالیه دي دا دواړه د یو بل نه جدا جدا نه دي حدیث چې دی دا د قرآن تفسیر دی دا د قرآن کریم نبی علیہ السلام عملی مظاهره کړې ده د قرآن د علومو دارنګه داغي تشریح او تفسیری کړي دي چې قران کې چې یو حکم اجمالی تور ذکر دی واقیم الصلاه څنګه وکای واتو الزکات څنګه وکای قران کې ردی تفصیل نشتا دا نبی علیہ السلام خپل عمل کې دارنګه په زبان مبارک باندې داغه تفسیر او تشریح کړي دا چې هغه ته سنت وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام مو تا فرمای ترکت فیکم امرین ما تاسو کې دوه کارونه پرې دي تاسو چې تاسو په دې منګولي لګولي چرته به خطا نشي کتاب الله یو د الله کتاب دی دویم سنت د نبی داغه دی نو دا دواړه چا غیر ګرځولي دي یو بل نه هم ټیک نه ده چا ویلي چې قران کافی دی او قران کې پورا وضاحت دی او قران کې الله وی الیوم اکملت لکم دینکم نو حدیث ته ضرورت نشتا نو په قران باندې عمل بغیر د حدیث نه نشي کولای قران په تفسیر او تشریح کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانونو ته حاجت ته پاره کې علامہ ابن کثیر رحمه الله اول کې ذکر کړي د قران سلور طریقې ذکر کړي د تفسیر یو توي تفسیر د قران بالقران یو ځای کې خبر الله اجمالی ذکر کړی دا بل ځای تفصیلو کې تاسو درسونو کې اورئ یې نه عالمان وی فلان کی صورت فلان کې نمبر آیت رواړه د دې الته کې وضاحت دی دویم تفسیر د قران د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اقوال او افعال باندې تفسیر د قران بالحدیث المرفوع دویم تفسیر د قران په اقوالو د صحابه دریم تفسیر د قران په اقوالو د تابعین څلورم دا د قران کریم د تفسیر خپل مراتب دي تفسیر د قران چې کینو حدیث به ورسره بغیر دا غینا د قران فهم هغه نشي حاصلولې په قران باندې عمل نشي کولای بیا د دین علاوه مدارسو کې یو بل علم پڑھاویږي علم د احکامو چې هغه ته علم الفقه وي علم الفقه د ځان لسیز نه دی دا د قران او د حدیث احکام دي د قران او د حدیث مسائل دي هغه له یو خاص ترتیب ورکړل شوی دی د اسانۍ لپاره چې دا او داسنه شروع کا او دسته مونږ روزه دا داسې پاسې زکات دی او حج دی بیا ور پسې پاخوا نور معاملات شروع کیږي دا یو خاص ترتیب دی لور کړی دی د مسایلو لا دغه تفقه ویل کیږي پاګی کې بعضی مسائل داسي چې هغه وخت کې سم مسله ده قران او حدیث کې صراحتن داغه حکم موت ته نخکاریږي د قران او د حدیث ماهرانو د قران او د حدیث پرانا کې داغي سو وضاحت ذکر کړي دي چې هغه ته مسائل اجتهادیه ویل کیږي اجتهادي مسائل او دا
صداسي ائمه او خالصه د ځان نه طریقه ده جوړه کړي دا د نبی علیہ السلام او داغه د صحابو نه یو پاتې خونه ده کم ځای کې د قران حکم تا ته معلوم نشو دا حدیث حکم تا ته معلوم نشو د قران او د حدیث پرانا کې د یو مسلې پیښې شوې د پاره حل راوستل اجتهاد کول چې دغه ته اجتهاد وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي د یمن ته لیږي گورنر باندې او هغه وخت کې وزیر اعلی یا گورنر چې کوم نن سبا حیثیت دی هغه به لګانو داغه نه به انټرویو باقاعده غسته چې د په علم په دین پويږي او کنه پويږي ځکه د مشر دی د مسلمانانو د دینی منصب دی با د دینی احکام باندې پويږي نو هغه چې کله لګا نو امتحان تی نه اخلي بما تقضي یا معاذ فیصله بسنګه کای تا ته به فیصله راځي ته خو ذمہواری حاکمی هغه وی به کتاب الله فیصله به د الله په کتاب کوم د الله په کتاب چې فیصله وکای نو د الله په کتاب به پويږي کنه نو هغه د اول د الله د کتاب عالمانو الله دې زموږ حاکمانو لا د دین پوي ورکی نن په دې باندې خلکو ته ځان بدکاری چې د دین علم تکینه د الله کتاب تکینه د سپک غنل کیږي مسلمان لا په دې باندې ځان عزتمن ګڼل پکار دي د سپک کار نه دی دا د عزتمندو کارو دا د عزت کارو او د الله د طرف نه د نبی علیہ السلام په زبان باندې په دې باندې خلک عزتمن کیږي نو هغه ته وی په سبا فیصله کوي وی به کتاب الله د الله په کتاب نبی علیہ السلام ورته وی فإن لم تجد دانوي چې د الله په کتاب کې کني نه یبا او فإن لم تجد کته چې د الله په کتاب کې اونمومي تا ته پکې معلوم نشي بیا بسکای مشکل راغی هغه وی د الله د نبی په سنت باندې به فیصله کوم چې د الله نبی په سنت کې وګورم چې هغه چرته څه معاملې کې څه فیصله کړي او هغه څه قسمه معاملې ماته راشي زه به هغه په طریقه فیصله کوم نو هغه ورته بیا وی چې د الله د نبی په سنت کې ونمومي بیا بسکای هغه دانه وی چې بس فیصله باندې کوم نه اجتهد برای زبا خپل رائے باندې اجتهاد کوم د قران او د حدیث د نصوصنا د اشاراتونه با حکم معلومو اجتهد برای یو فرق یو ټکی غره یو اصطلاح زده کوي په شریعت کې اجتهاد
تفصیل ذکر دی دا هغه چا ذکر دی چې د آسماني دین کله راغلی دی چا منلی دی هغې سره الله څه کړي دي الله په دې قرآن کې تفصیل د دغې خبرو ذکر کړی دی واقعات یې ذکر کړي دي د دې دنیا د یری د پاره دارنګې د دنیا د خوشحالو د پاره بشارت دنیوي بشارت اخروی دارنګې د دنیا یره د دنیا د آخرت یره د دې د پاره الله مختلف قسم واقعات مختلف انداز ذکر کوي کله کله مثالونه ذکر کوي د پوهه کولو د پاره چې ګوره مثال باندې ځان پوهه کړه چې دا خبره ښه واضح شي نو چې سوره لهب پورې دا مختلف مضامین ذکر شو اوس د قرآن کریم مضامین چې ختمېدل آخرنه مهر په د الله د توحید وحی دې د پاره چې ګوره ستا اهمه خبره ستا ضروری او لازمی خبره چې بغیر د هغې نه د انسان نجات د سره ممکن نه دی هغه د الله توحید دی التوحید رأس الطاعات د تمامو نیکو سر نو آخرنه مضامینو د قرآن کې چې کم مضمون الله ذکر کوي هغه د الله د توحید دی سوره لهب کې الله د ابو لهب او دغه د ښځې د هلاکت ذکر وفرمایو چې دوی هلاک شو په دې وجه هلاک شو چې د سوره اخلاص عقیده نه و منلې دغسې بشارت ذکر شو د ابو لهب او دغه د ښځې په هلاکت باندې چې دشمن د مخې نه لرې شو رکاوټ ختم شو نو قل هو الله احد د الله د توحید اعلان وکړه د الله توحید کولو بیان کا د دې صورت ډیر نمونه دي ډیروالی د نمونو دا دلالت کوي په شرافت عظمت باندې ته وایې مولانا او شیخ القرآن او شیخ الحدیث او دا القاب ورکوي څه خو زما غونته خلقو له خلک دا القاب ورکوي دا ګورې بېعزتي لري ټکو مګر هر سړی نن سبا شیخ القرآن دی هر سړی شیخ الحدیث دی دا ډېر غټ ټکي دي د دې ډېر غټ غټ خلک دی چرته هر چاته دا ټکي مه استعمالوئ دا د ټکو بېعزتي ده ګورې خو چې کله دا چاکیي او دا ډېر القاب ورته وایي نو دا د هغه د اعزاز او د هغه د لویوالي د شان دلیل وي نو داسې د دې صورت هم ډېر نمونه دي دا د دې د لویوالي د شان دلیل دی یو د هغې نه سورة الاخلاص سورة الصمد سورة المعرفه سورة المقشقشه داسې نور هم ډېر نمونه عالمانو ذکر کړي دي دا ولې دومره لوی عظمت والا صورت دی ځکه په دې کې یو مسله عظمت والا ده چې هغه مسله د توحید خالص د الله ده چې الله واحد لا شریک دی نه ذات کې ورسره صفت شریک شته نه په صفتونو کې ورسره شریک شته څه صفتونه دي چې هغه د هغه د شان سره لایق دي هغه له وایه څه صفتونه دي چې د هغه د شان سره لایق نه دي هغه له مه وایه د کمزورۍ د ضعف صفتونه الله له مه وایه بس دې ته سورة المعرفه هم ځکه وي چې د الله د پیژنګلو خبره ده پکې سورة اخلاص سورة فلق او سورة ناس د دریو واړو سورتونو ته معوذات هم وایي تقریبا ځکه دا دوه پکې معوذتین دي او د دریو واړو ته معوذات هم په حدیث کې ویلې شوي دي د دې دریو واړو یو اجمالی فضیلت هم شته اجتماعي ترمذی دویم جلد کې یو حدیث دی نبی علیہ السلام وایي چې چا دا درې سورتونه ماښام ووي الله به د شپې حفاظت کوي چا چې سهار ووي الله به د ورځې حفاظت کوي هر چا ته یاد دي او به
کې دا شی ستا دی او کنه دی نبی علیہ السلام وی که په حقیقت کې دا شی ستا نه که زیم تعالی درکم تعالی نه حلالیږي انما اقطع لك قطعه من النار د جهنم ټوکړه در کوم خبره مې دا کوله چې دا ودی وی دا ځکه وی چې د غیب علم نبی علیہ السلام ته نشتا نو غیب دان صرف یو الله دی نو دی وجنه حاجت وختل صرف د یو الله نه حق دی دویم د لوی خزانو خاون مالک صرف یو الله دی نو حاجتونه غوښتل صرف د یو الله نه پکار دي او دا دواړه خبرې الله قران کې ویلي دي د دې وی خبرې اعلان الله کوي چې ټول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ويا کم مخلوق چې اسمانونو کې دي کم مخلوق چې زمکه کې دي هغه ته د غیب پته نشتا سوا د الله نه یو الله په غیب پوهه دی د دې دویمه خبره چیرې د لوی قدرتونو خاوند صرف یو الله دی د لوی خزانو صرف مالک صرف یو الله دی لله خزائن السماوات والارض صرف یو الله لره دی د اسمانونو د زمکو خزانه د زمکو د اسمانونو خزانه د الله سره دی د دې اختیار الله چالندې ور کړي بره گنج بخش رنج بخش خزانه ورکون کې غمونه ورکون کې خوشاله او غمونه ورکون کې دا صرف یو الله دی ګوره علي حجويري رحمه الله داغه په باره کې مشهور خلق مشهور قول دی داتا گنج بخش داتا مانا دینے والا ورکون کې گنج بخش خزانی ورکون کې نو دینے والا هم یو الله دی خزانی ورکون کې یو الله دی نو چې کله ستا د حاجت ناغه خبر دی او حاجتونه استا داغه په لاس کې دي نو داغه نه حاجتونه غواړه نو الله وی د الله نه سیوا د بل چا نه حاجت نه غواړي وره ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم کم مخلوق د الله نه سیوا او تاسو چې وباسي د حاجتونو لپاره عباد بندگان دي وې دا خبوتان دي الله او ته عباد وې عباد ملائک دي انبیا دي پیریان دي عباد امثالكم انسانان دي خو تاسو غونډه محتاج دي امثالکم تاسو غونډه محتاج دي نو دوی ته आवाजونه مکوي ځکه دوی محتاج دي تاسو بشان نو تاسو حاجت د کوم ځای نه پوره کولای شي الله الصمد الله به حاجت دي ټول مخلوق حاجتونو کې هغه تقص کوي لم یلد ولم یولد نه دنه څوک پیدا دي نه دې پیدا کړی شوی دی نه لاندې نسب شتا نه باندې نسب شتا ځکه اولاد خلق والی د دې لپاره چې سبب کمزورې شم مړ بشم مال او میراث می بچا ته پاتې کیږي چې اولاد می خدمت می بکې دا حالات په الله ناراضي فنا په الله ناراضي کل من علیها فان ټول مخلوق بفنا کیږي ويبقى وجه ربک ذات در رب صرف باقی پاغه فنا ناراضي دارنګ ولله میراث السماوات والارض د زمکه د اسمانونو میراث یو الله ته آبادی کیږي دا به صرف یو الله ته آبادی کیږي دا الله غا چاته نه پاتې کیږي چې الله ځان له وارث غواړي الله وارث ضرورت شي لم یلد ولم یولد نه دې څوک پیدا دی نه دې پیدا کړی شوی دی نه اولاد شته نه پلار شته ولم یکن له کفوا احد نشته دلره برابر